دویمه مسله هغه تاسو ته زه دا ذکر کوم چې دا د قربانۍ دا څرمنې تاسو ته چې دی نو دا معلومه چې زموږ په دې وطن کې په دې حجرو کې به په شاخیرانو باندې تاسو خسیڼي چې دی نو کول اول به په نیمپاوي کوو بیا به چې دی نو په شپاړسمې باندې ټرونو کوو بیا به په شپاړسمو کوو هغې مطابق به دوی دا څرمنې هغه بیا چې دی نو توږلې او حجرې له به یې کټونه جوړول چا له به ځان له به چې دی نو جوړول الحمدلله زما مشران هغه مړي دي چې هغه وخت کې هغه ګرځېدل دي ما سره مونږ د وتل نه چې دی نو شروع شو خپل اول کلو باندې بیا بره په ټیکری چې مونږ تلو نور کسان چې ما سره وو نو یو غني خان لالا هغه به چې دی نو را سره خامخا هغه وو نو په هغه په ټیکری باندې وګرځېدو اجمیرې باندې بیا وګرځېدو بډکرام کلي دې ته لاړو نو د خلقو توجه هغه د هغه کټونو نه د هغه هر څه نه هغه چې دی نو دې مدرسې غاړې ته شوه او ډېر الحمدلله خلقو په دغې سره محنت او کوشش سره او اخلاص سره چې دی نو څرمنې ورکولې زموږ به پې کافي کار چې دی نو کېده یو کال دې پورې ده چې 9 لکو پورې خرڅ شوي وي دا نور شپږ نیم لکه 7 لکه دا خو معمول و خو 9 لکو پورې هغه د دې سروم چې دی نو هغه رسېدل دی 42 روپۍ باندې فی کیلو دا د غوی څرمن مونږ هم چې دی نو خرڅه کړل د میخې تاسو ته به یاد دي چې مونږ 3000 روپۍ هغه اوب چې دی نو هغه کوو نو ډېر کار به پې کېده بیا حکومت رو په کته راتو دا کراچۍ کې مدارس دي دا ټول مدارس دې کې د قربانۍ څرمنو هم کرداري د مذهبي تنظیمونو به دا ټولولې دې کې د هغو کرداري نو دوی د هغې ریټونه غورځول تېر کال نورو زموږ د خواوشا مدرسو والو څرمنې ټولې نه کړې ارباب سکندر خان خلیل دا نیشنلیان چې دي دا د مثالونو ماهر دي ټل کې چې دی نو د تقریر کوو کوم چې مخکې مفتي صاحب د وخت کې ګورنر و د بوټو په وخت کې لږه ګراني راغله وه نو هغه څه ګراني وه خو ګراني د هغه مخکني په نسبت کې وه نو د خلکو نه تپوس وکړو تاسو به دا ګراني برداشت کوئ نو خلکو یې نه دي چغې کړلې نه هغه وخندل هغوی دا برداشت کوئ پاکستاني عوام مثال د اوښانو دی اوښ چې دی نو بوړ به چې دی نو کوي چې بار پې چې دی نو یږدي واقع بار چې کومې ته دی بوړ چې دی نو کوي نو دغه بار دی وړي دا به تاسو وړئ نو د پاکستان عوامو د کومې خبرې تپوس چې دی نو هغه کړی دی چې هغه به د دې تپوس وکړي چې څرمن ولې داسې ده یو سړي ما ته د بدکول غاړې نه اعتراض یې وکړو ما ته یې مخکې بس واقع وه دا خلق به راوته اوس خلق ولې نه راوځي ما یې خلق ځکه نه راوځي چې څوک راوځي زه راوځم ناصر خان به راوځي ورته به فیاض خان راوځي نو دا هغو په سیاست باندې حمل کي خلق چې دی نو راوځي چې دا د پالټو مشران ټول راوځي په یو خبره نو پس ته خلق راوځي دی نو هغو د کور یو مسله جوړه کړي یو سیاسي خبره ته نه جوړه کړي چې نه راوځي خلق نو اوس زه تاسو ته دا یو خبره کوم چې یو وخت کې په د وزیر اعظم باندې کیس وشو چې اسلام آباد کې د دومره کناله چې دی نو ځمکه ده او دا ځمکه د کوم ځای نه اخیستې ده ځکه چې دا خو کرکټ چې دی نو کړي دي د خو دلته پاتې شوی نه دی نو د دې لږ موږ ته ځای چې دی نو وښیي سر دی چې دی نو هغه وښیي نو ده نه چې کوټ کې تپوس شو نو ده وی دا ماله زما ښځې په ګفت کې چې دی نو راکړل هغه حکومت هم زمونږ هغه عدلیې هم تاسو ته معلومې دي یا انتظامي معلومې دي یو بیا پې دا اعتراض چې دی نو وشو چې د ده دا کور چې دی نو دا دی سی ډي چې دی نو په نقشه کې نه دی نو جج چې دی نو اډر وکړي ورشه دا دی سی ډي نقشې ته چې دی نو راوګرځوئ
نه غیر او ګرځو پخوا ډېره مخکنۍ خبره ده ابتباد کې زه ومه ما یو ماشوم پریشن له بوتلی و هسپتال اله هغه ورته هسپتال و دا کمپلیس نه و نو هلته دا شپه وه نو هسې خو دا خلک ټي وي نه ګوري ولې په دې هوټل کې مونږ ډوډۍ خوړله اما سره د پیشوړو د فضل عظیم مولي صاحب و روټۍ چې مونږ خوړلو نو هغې کې مخامخ ټي وي لګېدل وه نو په هغې کې یو ډرامه پولیس پسې کېده یو هلک داسې ګاډی تیز چې دی نو هغه بوته نو د پولیس ورته اشاره وکړله نو هغه ودراو وایي ته ډېر تیز چې دی نو لاړې هغه وایي داسې بوټ خو دې 80 لګېدل دی او زه خو د دې نه ډېر کم کې چې دی نو هغه تلی یم نو هغه پولیس والا هغه بورډ داسې واپس کړ نو 0.8 شو د 80 په ځای باندې 0.8 شو چې اړولی کړ او دا یې وایي مونږ له دا چلونه راځي نو هغه غیر قانوني چې دی نو مکان هغه یې په هغه باندې قانوني کړ هغو ته یې دا په نقشه کې چې دی نو هغه شامل کړئ نو چې اوس تاسو سوچ وکئ تاسو دلته چې څه خلق یې الحمدلله یا به بیه کړي یا به جیدادي تاسو ټولو کې غریب چې دی نو هغه ځیمه او زه هم خپل کور کې پاتې کېږم ښځې لاله چې دی نو ګفټ نه دی راکړی او دله ښځې چې دی نو ګفټ ورکړ دی نو زمونږ نه زیات مستحق هغه زمونږ وزیر اعظم دی حضرت عمر رضی الله تعالی د کوفې دغه ته خط ولیږه عامل ته چې ما ته د کوفې د هغې چې کوم غریبانان چې دی نو خلق دی ما ته هغه چې دی نو هغې لیست راولیږه د هغې ګورنر چې و سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه عشره مبشرو کې دی هغه د ټولو فقراو کې اول نوم د هغه ولیږه چې دی د زکات مستحق دی او ډېر هغه چې دی نو دی حقدار دی نو دا اخري زمانه کې الله تعالی موږ ته وښوله چې د پاکستان په عوامو کې زیات چې دی نو مستحق د سرمنو د زکات د قربانو د هغې زیات مستحق چې دی نو د پاکستان وزیر اعظم دی ځکه دا یو وزیر اعظم دی چې خپل مکان یې نه و ښځې والا چې دی نو ګفټ هغه چې دی نو ورکړی دی دنیا کې به داسې وزیر اعظم تاسو نه لیدلی نو زما تاسو ته دا اپیل دی چې د هغو دې ځای کې کوم نمایندګان چې دي هغو ته خو تاسو ګوف هم نشئ کولی هغه خو تاسو نمایندګان چې دی نو جوړ کړي دي لیکن که کولی شئ دا سرمنې ټولې اوسئ بنګاله ته او هلته کې وغورځوئ چې دا سنبالوه ته چې دې له رنګونه ورکوې که دا تاسو د مدرسو سره رسېدي 2 کالونه زمونږ د مدرسې کونډ هغه چې دی نو ختم کړ دی دا نه چې بلاک کړ دی ختم کړ دی زما ذاتي اکاونټ هغه بلاک کړ دی چې په دې باندې پیسې رانشي اوس د هغو ما سره دومره څه کار دی نو دا د تاسو چې څوک نمایندګان کړي دا د دوی کار دی دوی لارې چې دی نو جوړوي ما قصدن آمدن نه بل اکاونټ کولاو کړ دی نه کولاوم او زه دوی ته انشاءالله ستاسو په وساطت سره چې دی نو ښیمه چې دا اکاونټ په هم نه پخوا دا اکاونټونه نه وو او دا مدرسې چلېدې دا اکاونټ په هم نه زما ذاتي اکاونټ پې هم چې دی نو دي او دا مدرسه به هم چلېږي او زما دا خرچ و اخراجات دا به هم انشاءالله دا به دغه کېږي دا برداشت کېږي نو یو دا خبره دا تاسو ته زما اپیل دی او زه ستاسو شکریه ادا کوم اختر په ورځې به دعا هم کوو چې تاسو چې کوم د مدرسې سره د قربانۍ سرمنو کې یا نورو کې کوم اعانت کړلی کوم تعاون کړلی چې د اختر په ورځې باندې واړه هغو کپړې د وینو ډکې او سرمنې ځای ته سرمنې چې دی نو وړدي الله تاسو له د هغې جزای خیر راکړي او دا مستحق ځای ته چې دی نو ورسوئ چې کوم مستحق هغه ځای دی او الله دې دا قبول کړي د اختر متعلق چې دی نو دا مسله ده چې مهرباني چې دی نو که 9:30 بجې به بیا ودرېږو نو د هغې نه که مخکې راشئ څه مسلې به واورئ که نه راځئ نو هم زه تاسو نه هغې باندې پیسې نه غواړم چې ماله به بیه چې دی نو میلاو نه شي نو څه مسلې به ذکر کوو نبي علیه السلام په حجة الوداع کې د هغه آخري تقریرونه دي د هغې څه خلاصه هغه به درته هغه ذکر کوم او بیا هغې کې به هم دغه شان چې دی نو څه خبرې انشاءالله دا به په هغې کې هم راځي دا دې میاشتې
فضیلت واورئ د دې هره شپه د لیلة القدر همته ده او د دې د یوې ورځې روژه هغه د یو کال همته ده او یوم عرفه د لوی اختر نه یوه ورځ چې دی نو مخکې دې ته یوم عرفه وایي د دې اجر هغه د 2 کالو همته دی خو چونکې یوه روژه نه نیولې کېږي نو هغې وجې نه تاسو مهرباني به وکړئ چې یوه ورځ به ورسره مخکې هغه نیسئ اوس هغه د کمې ورځې چې دی نو اختر راځي نو دا هم نشو ویلی تاسو دا ځل زه خو پوه وم تاسو دا ځل تراویح هم کړی او دغه دا خیال نه و چې دغه به راشي اختر به راشي د شپې 1 بجه رویت حلال کمیټه اعلان وکړ د اختر نه د پېښور نه خبر تللی نه د اسلام آباد پنډۍ نه تللی نه د لاهور نه تللی نه د کراچۍ نه او د هغې نه د چمن نه راغی نو اوس دا چمن نه مخکې ولې چې دی نو نه راته 8 بجې کې ولې نه راته 9 بجې کې ولې نه راته نو دا ستاسو کوم خاتون اول چې دا که نه د پیره د دې بریلیانو د دې خلقو په مزغو کې دا خبره پرته ده چې هغه 2 خطبې چې په یوې ورځې باندې هغه راشي نو بیا هغه حکومت وکړي نو پیر چې دی نو خپل خاوند ته ووایي چې دا حکومت سي نو هغو رویل هلال کمیټې چیرمین چې هغه د هغو ماتحتي چې ماتحتي نه نو بیا د منیب الرحمن شانته کاري ورسره نو د شپې 1 بجه سپومۍ د کوم ځای نه راووښکه زه دا سیاسي خبرې چې کوم ډېر خلک هغه بیا په دې باندې خفه کېږي دې باندې دا خفګان نه دی دا د قیامت په ورځې باندې دا ثبوت دی چې یا الله کوم چې مونږ ته حق چې دی نو ښکارېدل هغه مونږ خلقو ته هغه ویل دی چا پې عمل کړی دی چا پې عمل نه دی کړی نه دی کړی لیکن مونږ د مصلحت نه فایده چې دی نو هغه نه ده اخیستې چې یا به څوک خفه شي او یا به چېرته زمونږه چنده کې فرق راشي یا به زمونږه په ملګرتیا کې فرق چې دی نو راشي دا خبره وهم کې چې دی نو نه راځي نه مونږ علم دی له کړ دی بیا د قیامت پر ورځ چې نبي علیه السلام یې د خولې ته به د اور لګام لګېدلی نو مونږ خولې ته د اور لګام چې دی نو نه لګو ستاسو خپله خوښه ده هر چاله ووټ ورکوئ هر څه چې دی نو هغه کوئ خو د دې تپوس به نه کېږي دا ووټ چې ستا کوم راشه کې چې دی نو لګېدل دی ولې هلته کې به بیا الله سړی مروړي ولې بیا الله اصلي هېڅ شی نه راځي هلته به تا ته پته چې دی نو لګي چې ستا دا ووټ په کوم ټول کې تللی دا په کوم ځای کې چې دی نو هغه تللی دا پته به ورته لګي دنیا کې خو جنبه ده پالټي ده عزیز ولي ده ملګرتیاګانې دي لیکن هغه ځای کې لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه الله تعالی وایي قیامت په ورځ باندې تاسو لپاره دا خپلوالی یا دا رشتې دا به په کار رانه شي الله دې موږ ټولو له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دغه یوم عرفات په سهار باندې به تکبیرونه هم شروع کېږي کومو جوماتونو کې چې د جمعې لمونځونه کېږي هغو باندې دا واجب دي کومو کې چې جمعې لمونځونه نه کېږي مثلا جمعه پکې کېږي نه اوس څه کلي دي هغې کې جوماتونه دي ولې لمونځ پکې نه کېږي د دې هغې سره تعلق نه دی خو چې کوم ځای کې جمعې لمونځ کېږي هغه جومات او د هغې قرب و جوار هغې کې چې کوم جوماتونه دي دې کې باقاعده تکبیرونه ویلی کېږي او د بانډو جوماتونو والا هغو که وایي نو ډېره ښه ده که نه وایي هغو دپاره مستحب دی خو که وایي نو ثواب دی واخر دعوانا الحمدلله